یو ای صدر را روان دی د ملک سره زموږ چې کوم روابط د نورو ملکونو را روان دي ته په کوم نظر ګورئ؟ ډېره ښکلې خبره ده جي. ملک په عالي ترقي کې چې تا سره ښه وشه څومره ممالک دي دا ستا دوستان وي د دوی نه به ته که منصوبې اخلې ته به ورله منصوبې ورکوې ستا ملک کې به امن راځي چین به راځي ډالر به ښکته باندې راځي روزګار به زیاتېږي د جوانانو امیدونه به هغه په دغه کېږي به جوانان له خو دوکه ورکړې شوې ده دا به کېږي دا به کېږي اوسني نسل تش د کنځلو نه د بېعزتو نه هغه که مثال ستا و شانتې شخصیت دي میک والا مثال په طور باندې میډیا والا اګه د پټکې والا دي او د ګیري والا دي ممبر محراب والا دي چې د امت او ستنو په نوم باندې یادېږي هغه نن د هغوی عزتونه خلکو وایي دې ته دا خلک شعور وایي او پوهه ورته وایي دا شعور او پوهه نه ده دا د جهنم د تلو یو نږدې غونډه کې دغه نقطه ده او لاره ده خو چونکې دنیا ده په دنیا کې خو الله پاک څوک داسې نه رانیسي نه نمرود داسې کلک رانیولی دی نه فرعون ټول له ډیل او ټیم ورکړی دی په دې دور کې چې د علماو د نیکانو باندې تهمتونه عزتونه عام مسلمانانو د هیڅ چا دې سیس سره واسطه نشته چې آیا زه مسلمان یم ما کلمه ویلې ده آیا سبا زما الله ته ودرېدل دي آیا زما د پیغمبر باندې مې ایمان راوړی دی د ده په ناموس د ده په عزت باندې زه عشق وکم محبت وکم ودرېږم سر پې کټ کم یو طرف ته مونږ ګورو جي زمونږ معاشي لحاظ ډېر بحران دی خاص کر زمونږ کې پی کې دا ختمه ده جي دا په نوم باندې هسې د پاکستان یو حصه ده نور به کې هېڅ هم منځ کې نشته دی جي دلته څه دي تاسو ما ته وښایې روزګار دی ارزاني ده ګیس نشته جي په ګنټو زنانه خوارانې ناستي او تیلي بلۍ ماچسې وله 2 ورځې پس پوره یو بنډل دا وله خاوندان راوړي ولې راوړي جي ګیس شته نه سار که ورځي هم ګیس نشته که ماوستن ورځي بجلي نشته مولانا صاحب پیر مارشل صاحب حافظ هم دی سید هم دی او دې وخت کې د ملک او دې خلکو د تاسو څنګه وي دا کومه پروپاګانډا چې ورپسې روانه کړې فیلډ مارشل صاحب چې کوم دی یو بهترین کار دا و که خپل یو جرنل یې رونیوه احتساب شورې د ځان د خپل دغه نه واچوله یو ډېر ښه اقدام یې کړی دي او دقسې چې د دوی نه رونیول شي بیا دغه رنګې چې کوم دی هغه کرپټ که په هر دغه کې دی هر یو سیاسي شخصیت یو هر یو دغه دی رانیول پکار دی چې د نوې کم نسل را روان دی دوی ته ښه پیغام میلو شي چې او دا ملک د داسې خلکو عناصرو دغه نه چې کوم دی دا پاکول غواړي هلې به ملک ترقي کوي